سورہ الاعلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فطری طور د شرک او د ګندر واجونو مخالف لا پیغمبر نو چې دې سيزونو نفرت کېده ځکه فطرت الله تعالی صالح پیدا کړو ناغه خلا پیغمبر نو خدای له مکی والو ګندګای خوخي نه وی ظلم ته ظلم وی ناروا ته ناروا وی شرک ته ناروا وی ګند کارونو ته ناروا وی مظلوم سره زیاتی ته ناروا وی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دای سره بخلتمو یعنی ژوند باندې سره معاشرتي ډیرو ورته به دا کار ټیک نه دی دا کار ناروا دی دا کارونه کوي حالانکه هغه پیغمبر نو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سټیسفیکشن د پاره اعتکاف بکو په غار حرا کې کوم ځای کې غار حرا ته بته یعنی سړی تنهایی کې کینی د ته سپریچوال سټیسفیکشن سوې ورته سپریچوال ادا پټو طبقو کې په عیسایانو کې شته په يهودو کې شته په هندوانو کې شته په سکانو کې شته بودھ والا کې شته مونږ کې شته یعنی هر طبقه د سپریچوال سټیسفیکشن لپاره دی وته یوګا وای څه یوګا ها چې یوګا کوا یا دا مونږ سي دا مونږ نو دی یو طرف ته ناس پیو سلګي خپل رکعات کوي سره پر دماغ ځان برابرې منټل سټیسفیکشن لپاره مونږ اعتکاف کوو سره پاره کوو دماغ لپاره چې منټل سټیسفیکشن ملوش منټل پیس راته ملوش نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ته بته د منټل پیس ته حاصلولو لپاره امام بخاری تفصیلی حدیث نقل کړی حضرت عائشہ نه چې حضور ما ته واقعا بیان کړ چې اوسپالتم یوشپا التم ناګانه یو ناشنا سره راغی ما ته ودرېدو اما ته اقرا لولا ما ورته چې ځکه پیغمبر اسلام په چرته الف با تاسو هم چانه ویلي نو ما ته ما انا بقارن زه خو لستون کې هم سوې فزيدات زور سره راځو زور راځي بیا راته اقرا لولا ما ته بیا دا جواب ورته بیا زور راځي پدریم دل راته اقرا لولا ما بیا ورته جواب ورته زه خو لستون کې ما سبق نه ویلې په درېم ځل دور زور راکو چې حضور اسلام فرمایي د پزان ویل چې بلای نه د پزان ویل چې وزن می او چې پرې خدای راته اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صحیح نو دا آیتونه راته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور تراغه نو یو خو په تنهایی کې ناشنا سره چې چرته لیدل نو نمبر 1 نمبر 2 ورته دا ویل چې لولا حالانکه پیغمبر اسلام دوستون کې نو نمبر 3 درې ځله زور او ټو دیٹ ایکسټینډ چې پیغمبر اسلام په ځان ویریدا چې مړ نه کی دې په حضور اسلام باندې یو نفسیاتی یې راوستا سیراوستا یو نفسیاتی یې را اځ سړي باندې نفسیاتی یې راشي نو ته به ونیسي شکی لفظه پیغمبر اسلام باندې لفظه رااله او ساړو ونیسو یخنای ونیسو نو چې کور تراغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی زملونی ما باندې کمبل واچوا سوګربان یو بلانکټ را باندې راواچو خو حضرت خدیجه هغه ډیره تجربه کار خدوا څنګه حضور اسلام کې سره نکاح کو نو سوره عمر سلوي کاله د حضور اسلام عمر سوره 25 کاله دا وحی چې ورته راتله دا ناشنا واقعیا مېس کې 15 کاله تیر شو نو د حضرت خدیجه عمر 55 کاله د حضور اسلام عمر سلوي کاله د خدیجه عمر سوره شو 55 کاله اوس د 55 کالو بوډای زنانا هغه ډېر ایکسپیرینس لري یو دویم حضرت خدیجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې د دوه خاوندانو کونډه وا سو خاوندان د دوه خاوندانو کونډه وا نو هغه خو د خاندانی ژوند نه د مختلفو حوالو نه راتېره شوی وه د هغې ډېر اعلی تجربه وه هغې چې پیغمبر اسلام ته وکتل هغې دا بیماري نه ده دا هیبت دی دا بیماری نه ده دا هیبت ته یره ده نو تپوس ته وکړئ څه دي څه وشو ته ولې شک کېږي دا شک کېږي پیغمبر علیه السلام ورته واقعه تېره کړه پیغمبر علیه السلام ورته واقعه تېره کړه اوس ګوره د پیغمبر علیه السلام اخلاق د پیغمبرانو وړاندې او دا د انسانانو عالي اخلاق کې خدای دې موږ کې پیدا کړي 15 اخلاق ورته کله نه نه یریږم والله قسم په خدای لا يخزيك الله وبدا خدای به تا کړه خراب نه کی خدای به تا کړه خراب د لوړو اخلاقو مالک کی د خدای خرابای نه د لوړو خوینو مالک کی خسرای کی د خدای خرابای نه دا خو موږ کار کې یعنی پښتنو کې مشهور ده نه مړه ته خسرای تا خدای چرته خرابای تا به خدای نشه ګل ساتي تاسو وایو مونږ نه خسرای تاسو وایو چې خدای به نشه ګل ساتي ها نو ورته کلا والله لا يخزيك الله ابدا
انك لتصل الرحم. ځکه ستا عالی اخلاق دادي چې د لري او د نږدې رشتہ دار خیال ساتي. دا لوړ اخلاق دي چې سړی د لري رشتہ دارو خیال ساتي او د نږدې چې سهل په سره کولی شي. یوا دویم وتقر الضيف، ته د مېلمه ډېر لوی اکرام کوي. د مېلمه ډېر لوی اکرام کوي. دا ښه اخلاق دي بد اخلاق دي؟ که په کوم سړي کې د مېلمه اکرام نه وي نو خلک وایي دا څه سړی داسې وایي که نه وایي؟ که کوم سړي کې د خپلوانو څه خیال نه وي چې ورسره سهیل په امداد وکړي خلک ورته ښه سړی وایي نه. دریم وتحمل الکل، یو سړی چې په ځان بوج شوي ته د هغه لپاره سهاره جوړېږي چې په ځان باندې برډن شوی د خپل ژوند نه تنګ شوی. پیغمبر اسلام به د هغه سهاره شو، هغه به د ژوند آس ورکړه، امید به ورله ورکړه. نه مړه تکړه شه هېڅ شی نه کېږي. صحیح شه. څلورم وتکسب المعدوم، د بېروزګاره دپاره روزګارونه پیدا کړي. دا عالي اخلاق دي. چې اوس مثلا دلته چا ووایي چېرې زه خو جابلس شوی ادې ورته فکر مه کوه، زه به خپلې کمپنۍ کې خبره وکړم. صحیح. یا زما یو دوست هغه کمپنۍ ده هغه سره به خبره وکړم او به جاب درکړي. صحیح. انو دې ځي هغه ته مینت هم کوي چې دا غریب سړی دی فلان. دې ته وایي وتکسب المعدوم، بېروزګار الله روزګار او کار پیدا کړو. او پنځم وتعين على نوائب الحق، چې څوک په حق موقف باندې ولاړي. څه باندې ولاړي؟ په حق باندې ولاړي، ټوک باندې ولاړي. پیغمبر اسلام هغه له سپورټ ورکوي، ته بس په دې موقف ټینګ شه، ته بر حق یې، زه دې ملګری یم. نو دا پنځه لوړ اخلاق دي. او بیا د مزید کنټرول کولو لپاره د حضرت خدیجه رضی الله تعالی د تر زوی چې هغه نصرانی شوی. څه شوی؟ نو حق پرست و. ځکه هغه زمانه کې خو د حق پرستۍ دلیل څه؟ نصرانیت، کرسچیانټي. نو هغه نصرانی شوی او لوی عالم د انجیل. ورقه ابن نوفل نامه وه، ورقه ابن نوفل. دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی. دا کاکا، تاسو تر وایي کاکا وایي؟ کاکا ترم وایي، کاکا هم وایي. د کاکا زوی. لکه مثلا چا باندې نفسیاتي تکلیف راشي موږ یې چېرته بوځو؟ مولوي صاحب ته. زه چې ځو قاضي صاحب ته به لاړ شو، زه چې ځو مفتي صاحب ته به لاړ شو، زه چې ځو. صحیح. نو هغه څه وکړي؟ اوله څه نفسیاتي علاج ولې وکړي، حوصله ولې ورکړي. پیغمبر اسلام یې هلته بوت. نو ورقه ابن نوفل ورته ویې یېرېږه مه، دا هغه رازداره فرشته ده چې موسی علیه السلام ته به راتله. ناسته سړی چې تا ته راغلی نه. ناموس معنا رازداره، سیکرټ کیپر. سیکرټ کیپر دا هغه سیکرټ کیپر ده چې موسی علیه السلام ته به راتله. صحیح. ورته تا به الله پیغمبر ګرځوي. او چونکې هغه خو انجیل ویلو د پیغمبر علیه السلام متعلق ورته معلوم و د انجیل د بیان په اساس. ورته که زه ژوندی یم نو چې قوم دې څه وخت د کلي نه وباسي زه به ورسره ملګرتیا کوم. چې قوم دې څه وخت د مکې نه وباسي، لکه انجیل کې لیکلي مولده مکه او مهاجره یثرب، چې د ده ولادت ځای به مکه وي او د ده هجرت ځای به یثرب وي. د مدینې زوړ نوم څه؟ یثرب. نو چې قوم دې څه وخت وباسي نو زه به درسره یم. پیغمبر علیه السلام دی خو اوس دا اجد الغني ته وایم چې تا کله بیا خلک د کندهار او باسي باندې ملګری یم. نو اجد الغني دا خبره خلک وایي ما د کندهار د خلک ونه وباسي. زما پلان دې فکر دی څوک زما دغه پیغمبر علیه السلام فورا ورته او مخرجي هم ما به خلک د کلي نه وباسي. او ورته او یقینا به وباسي، دا زمونږ کتاب لیکلی دی. اینی هاو دغه آیتونه دا لومړني پنځه دا دغه نازل و چې جبرئیل امین ورته راغلی و. موضوعات د صورت چې د خدای تسبیح وایا. اوس دغه تسبیح دا په سوره الاعلى کې ذکر دی. تسبیح چرته ذکر دی؟ سوره الاعلى کې. ځکه ابتدا د توحید دا شروع کیږي د تسبیح نه. ابتدا شروع کیږي د څه نه؟ د تسبیح نه، د نفي نه. تسبیح نه، د نفي نه. لا اله څه شی دی؟ نفي ده. الا الله بیا به اثبات ده. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح وایا د نامې پروردگار خپل الاعلی چې ډېر لوی ذات دی. الذي آغا اللہ خلقا پیدا کوڑے کڑے دے فسوا، اب یا ہر مخلوق برابر کڑے دے. صحیح. نو چې خره پیدا کړی دی نو څنګه برابر کړی دی؟ اوس خره پیدا کو د بوج اړو د پاره، د برډن اړو د پاره، نو هغه د ملا اډو کې دومره مضبوط ور کړی دی چې سړی کې دوه منه بوره واچي د هغه ملا اډو کې سره
اس چل نه کیږي. یو دغه زمانہ بوره ک انسان دې پسند وربونی کوي د په ملاري ورور شول د ملا باندې صحیح. والذي آغا اللہ تعالی قدر چی ہر شے مقرر کرے دے فادا وغی طرف دے ہدایت ور کرے دے. نوز دیکھو گورا انسان چی کم دا فنکشن دے انسان اکم دا مقاصد دی یا حکمتون دی نو دا آگی ٹیلنٹ پہ اللہ تعالی پیدا کرے. والذی آغا اللہ تعالی اخرج المرغا چرا استے دا گیا فجعلہو غصاء اخوا بیائے گلزور دا دار زریزا وچا سنقرئو کا فلا تنساب چی منگ بتاتا دا قرآن ونو نتانا بیسے نیریگی الا ماشاء اللہ مگر اللہ چی اللہ اغوانی تبس شئیر کے ورنہ چی جبریل لبتا یوزل پورا صورتم ہوئی تانا بیو حرف نیریگی. تو پیغمبر علیہ السلام اس کذتا تو ہم سورہ الاعلی یاد کا نو تبے کم از کم نن رضو سبا رضو بل رضو لس رضو بے تکرارے نو بے ورطلہ صورت یادی گی. پیغمبر علیہ السلام دا پردہ کیفیت نو ذکر آگتا با جبریل تلاوت کو بس نیخ پنیغا با رائٹ اوے دا ہارڈ ڈسک تا خطا صدا بخطا ہارڈ ڈسک تا بخطا اگر بلتا منقا ترین تا ہاں ٹیمپری تا نا بس ہارڈ ڈسک تا مانے او دیو جی پیغمبر علیہ السلام یو دوس آیتون با جبریل امین پا یو دا تلاوت کو پیغمبر علیہ السلام اس دغا سے متوجہ ناس بس جبریل بسنگا لا نو صحابہ با تیار ناس تو کہتا با کیفیت معلوم ہے پیغمبر علیہ السلام دغا سے کیفیت دے زمان چادرہ چولے دے پاکوی ځان باندې چولې دي نو دې معنا دا چې وحی په نازلي سکی ناغي بس کاغذ قلم راغی په تیار بناستي خو څو پیغمبر اسلام صادر لري کو ځان نبی خلیل علی و چکري بس صحابه وبا او پیغمبر اسلام په شروع په هارد ډیسک باندې بس بٹن به دباو کړ کمپیوټر به هغه باندې کلیک کړ هغه باندې کلیک کړ پلی وکړ بس پلی باندې بشورو سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله مگر آغا چی خدای غواړي دا اللہ تعالی پوئے پخکارا واغا چی پٹئی ونیسرک للیسرا امون باسانا کتاتا آسان عمل نو دین طول کارونا آسان دی خگران بھی آغا چارا پارا چی خدای وقت گران کی کنی فی نفسی سری آسان دی اللہ تعالی وی چی چاہتا زوغان دا آسان وقت نور آسان کا فذکر تبلیغ کوا ان نفات الذکر کہ نفع ورکیسا تبلیغ و ریمائنڈر سیذکر من یخشا نصیت باخلی آسو چیریگی اللہ نا ویتجنبها الاشقا او دابا اوائد کئی دین بغالتا وی بدبختا کس یسل النار الکبرى چی داخلے کی بلوی اورتا ثم لا یموت فیہا ابیا بنمریگی پداؤ کے ولا یحیان بجوندے کی یعنی مانا دارا جوندے کی گی بدا چی پراحت بانے بنی پراحت بانے با نہیں پا آرام بنی عمری کی بومنا قد افلح من تزکا تاکہ سر کامیاب شاہ سوک چی زانی پاک کرے دا شرکنا وذکر اسم رب یاد کرے نمن پروردگار فصولا امون ذکرے دے بل توسرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ترجیح ورکوئے ورکوئے جلد دنیا حالانکہ آخرت خیرون دیر بہتر دے و ابقا او دائمی پیت پاتی کے دن کے دے نو پکار جے تاسو ورکوئے دا آخرت جلد وغیر پارم کوشش کروئے ذکر کہ دو پتری یو دا چې د کوالټي په اعتبار بهترین ژوند د آخرت نه بل نشته آخرت د ژوند نه ژوند بل نشته او د لنډ په اعتبار باندې د دنیا ژوند بسوره چلو رسول کاله شو 200 کاله شو لزر شو خطیږي با او د آخرت هغه او ابقا ایور لاستینګ دی ان هذا لفي الصحف الاولى تاکہ سردا خبرہ پڑھوا دنوں کتابوں کے صحف ابراہیم و موسی پر کتابوں دے ابراہیم و موسی علیہ السلام کے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران وزدنا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واسمع تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو